Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. Manga the first year bio start kadi wa paagi already manga salur lecture kadi di au nan chikam den manga the first year physics ham start ko no the first year chikam bio den inshallah अब हम continue रवाने भी दे सरा सरा मंगा physics start को physics به هم continue روان भी physics چکم دے منگا the second chapter نه start کو second chapter چې منگا ختم کې انشاءالله به منگا first number chapter ترازو او په دې کې چې نه کوم topics دی هغه دی vectors and equilibrium دینه مخکې منگا physical quantity باره کې خبرې کړې وي منگا ویلو چې physical quantity یعنی دا هغه quantities دي چې those quantity which can be measured. اوکې دا یعنی دا هغه کوانټیټیز دي چې دا میجر کیږي یعنی د دې پیمایش کیږي اوکې دا بیا چې کوم دی د دې منګه دوه ټایپس ویلو څه ویلو منګه څه ویلو دوه ټایپس منګه ویلو یو چې کوم دی منګه ویلو سکیلر کوانټیټي څه شی ده سکیلر کوانټیټي اوکې دا یو منګه ویلو ویکټرز کوانټیټي اوکې دا سکیلر کوانټیټي یعنی هغه کوانټیټیز ده چې دا صرف ډیپاین کیږي د خپل میګنیچیوډ د وجې نه څه د وجې نه د میګنیچیوډ د وجې نه میګنیچیوډ څه شی دی مقدار اوکې دا او ویکټر کوانټیټي کې دوه څیزونه اهم یو چې کوم دی د دې میګنیچیوډ اوکې دا او بل د دې سره د څه ضرورت و د ډایرکشن ضرورت و یعنی د طرف ضرورت و ډایرکشن څه ضرورت و د طرف ضرورت اوکې دا بیا چې کوم دی د دې اگزامپل ما در کړی و چې کوم سمپل میتھمیټکس و چې دا مونږ جمع کولی شو دا مونږ ماینس کولی شو د دې اگزامپل زه در کوم ماس څه شی دی ماس کومې ته چې مونږ کمیت وایو څه ورته وایو لکه کمیت ورته وایو لکه مثال په تور باندې 15 کیلوګرام چینی ده یعنی 15 کیلوګرام شوګرز دي او 2 کیلوګرام شوګرز دي نو دا چې مونږ جمع کوو دا زموږ سره څو راځي 2 کیلوګرام چینی راځي څو راځي 2 کیلوګرام چینی راځي اوکې دا یا چې کوم دی زما سره 15 کیلوګرام چینی ده څه شی ده 15 کیلوګرام چینی ده او 2 کیلوګرام چینی ته زه تاله درکمه نو زما سره پاتې کیږي څه شی 3 کیلوګرام چینی پاتې کیږي سو 3 کیلوګرام چینی پاتې کیږي سمپل سکیلر کوانټیټي ده اوکې دا دلته که زه د فورس خبره وکم د څه خبره د فورس خبره نو فورس دی وخت کې ویکټر کوانټیټي ده ولې چې په دې کې به زه د دوه څیزونو خبره کوم یو چې کوم دی 5 نیوټن فورس دی څه شی دی 5 نیوټن فورس دا د میګنیچیوډ شو اوکې دا دا 5 نیوټن فورس چې ته لګې دا طاقت چې ته لګې دا ته په کوم ډایرکشن کې لګې دا ډایرکشن خبره ورسره وکړه اوکې دا نو 5 نیوټن چې کوم فورس دی دا ستانه په اصل کې ډایرکشن غواړي څه نه غواړي ډایرکشن نه غواړي نو آیا دا ته په نارت کې لګې که په ساوث کې لګې که په ویسټ کې لګې او که په ایسټ کې لګې اوکې دا نو الریډي څلور طرفونه ګورئ دا چې کوم دی دا زما سره نارت دی دا زما سره ویسټ دی دا زما سره ساوث دی دا زما سره ایسټ دی ګرافیکلی کوارډینیټ سیستم دی انشاءالله دا به موږ وایو اوکې دا نو ویکټر کوانټیټي د هغه کوانټیټي ده چې دا اصل کې ډیپاین کیږي د میګنیچیوډ د وجې نه او د ډایرکشن د وجې نه اوکې دا او سکیلر کوانټیټي الریډي شوې ده په دې کې تاسو واخلئ موږ د ډسټنس خبره کړې وه اوکې دا موږ چې کوم دی د کرنټ خبره کړې وه اوکې دا موږ چې کوم دی د سپیډ خبره کړې وه موږ چې کوم دی د وایلوم خبره کړې وه
دا کومې کوانټیټی نه دي؟ دا سکیلر کوانټیټی نه دي. کومې کوانټیټی نه دي؟ سکیلر کوانټیټی نه دي. اوس په ویکټر باندې که زه دا ووایم په 9 سنچري کې چې د دې کوم علم دی، په څه شي کې؟ په 9 سنچري کې چې د دې کوم علم دی، دې ته وده میلاو شوه. د سټډي دغه ټایم نه ضرورت رالی. ریزن څه دی؟ نن سبا چې کوم نیویګیشن سرفیس دی، څه شی دی؟ نیویګیشن سرفیس دی، لارې معلوموي. کوم چې پایلټان دي څه کوي؟ لارې معلوموي. لکه پخوا به تاسو پخوا به خلکو ویل، تاسو به اورېدلي چې د مختلف قسمه ستورو نه به خلکو څه کولې؟ لارې معلومولې. نن سبا چې کوم د ویکټر الجبرا ده، د دې مدد سره خلک څه کوي؟ لارې پاینټ کوي. یعنې په سمندرو کې روان دي، په هوا کې روان دي، څه یوز کوي؟ ویکټر یوز کوي. کارټیزین کوارډینیټ یوز کوي، ګرافیکلی کوارډینیټ یوز کوي. د دې نه علاوه که تاسو چېرته په انجینیرینګ سایډ باندې خبره وکړئ، په څه باندې؟ په انجینیرینګ سایډ باندې خبره وکړئ. که یو سړی فل ډیزاین کوي، برج ډیزاین کوي، څه کوي؟ برج ډیزاین کوي، نو دا به د څه نه کار اخلي؟ دا به د ویکټرز نه کار اخلي. اوکې ده. اوس که چېرته زه د دې ویکټر خبره وکړم، نو دا ویکټر اصل کې زه ریپرزنټ کوم په څه باندې؟ یو چې کوم د ګرافیکلی ریپرزنټیشن وي، مین خبره دا ده چې دا به زه په څه باندې ریپرزنټ کوم. نو دې باره کې لږې خبرې کوو. نو ویکټرز خو الریډي موږ وپېژاندو. ویکټرز اوکې ده. یعنې ویکټر هغه کوانټیټیز ده چې دوز کوانټیټي those quantities which can be completely defined by its magnitude as well as directions. اوکې ده. یعنې دا هغه کوانټیټیز دي چې دا کمپلیټلی ډیفاین کېږي د میګنیچیوډ د وجې نه او د ډایرکشن د وجې نه. څه د وجې نه؟ د میګنیچیوډ د وجې نه او د ډایرکشن د وجې نه. د اوس نه دا دوه پوینټه په ذهن کې نوټ کړئ چې ویکټر چې کوم دی دا اصل کې ډیفاین کېږي د میګنیچیوډ د وجې نه پلس ډایرکشن د وجې نه. اوکې ده. اوس دلته د دې اگزامپل دی. څه شی دی؟ اگزامپل دی. اوکې ده. 5 نیوټن فورس دی او که ویټ دی. که 5 نیوټن فورس چې دی نو دې سره به څه لګي؟ دې سره به ډایرکشن لګي. دې سره به څه لګي؟ 5 نیوټن فورس به څه لګي؟ دې سره به ډایرکشن لګي. اوکې ده. او که د دې زه سمبالیک ریپرزنټیشن وکړم، څه وکړم؟ سمبالیک ریپرزنټیشن. اوکې ده. نو زه به داسې کار وکړم چې اف به ولیکم. څه به ولیکم؟ اف. او د دې اف د پاسه به څه وکړم؟ ایر وکړم. دا ایر چې کوم دی دا اصل کې موږ ته ویکټر ظاهري. څه ظاهري؟ دا موږ ته ویکټر ظاهري. نو که چېرته ته ګرافیکلی د یو ویکټر ریپرزنټیشن کې څه کې ګرافیکلی د یو ویکټر ریپرزنټیشن کې ګرافیکلی نو ته به یو سمپل سکیل به راواخلي، پراپر سکیل، او یو داسې لاین سیګمنټ به ډرا کړي او دې په یو سایډ باندې به ایرو ډرا کړي. څه به ډرا کړي؟ ایرو به ډرا کړي. اوکې ده. دا چې کوم دی هیډ دی او دا چې کوم دی ټیل دی. اوکې ده. یعنی د سټارټینګ پوینټ اف د ویکټر
is called what? Tail of the vectors and the ending point is called head. یعنی دا چې کوم دی سر دی او دا چې کوم دی دا لکۍ ده. اوکې ده. اوس چې کوم دی دې له موږ یو پراپر نیم ورکول غواړو. څه ورکول غواړو؟ یو پراپر نیم ورکول غواړو. پراپر نیم ورکول غواړو. نو د ا نه والا د څه نه والا؟ د ا نه والا د زیډه پورې چې کوم آل الفابیټس دي دا تفریح دي. اوکې ده. یعنی دی لکه ته ا نوم ورکې، بی ورکې، سی ورکې، ډي ورکې، ای ورکې، اف ورکې ایکسټرا وغیره وغیره. یعنی دی نه چې ته کوم نوم ورکې ته ورکولی شي. لکه زما نوم دی ابوبکر، نو دې ویکټر له زه ا نوم ورکوم. څه ورکوم؟ ا نوم ورکوم. او دې دپاره به څه وکړم؟ ایرو ډرا کړم. یعنی دا ایرو چې کوم دی دا اصل کې موږ ته ویکټر کوانټیټي شو کوي. نو دې میګنیچیوډ هم رالی او دې څه پراپر ډایرکشن هم شته. لکه زه وایم چې دا زما سره ډایرکشن دی. څه شی دی؟ دا زما سره ډایرکشن دی. څه شی دی؟ ډایرکشن دی. دا زما سره ویسټ دی، دا زما سره نارت دی، دا زما سره ساوث دی او دا زما سره ایست دی. او زه یو ویکټر په دې ډایرکشن کې ډرا کوم. څه کې ډرا کوم؟ په دې ډایرکشن کې ډرا کوم. نو زما سره چې کوم دی ا ویکټرز دی او ډایرکشن یې کوم اړخ لري؟ ایست اړخ لري. او لیټ سپوز څو سانتي میټر دی؟ سانتي میټر دی 5 سانتي میټر دی. 5 سانتي میټر دی. اوکې دا. نو ا ویکټر دی او ایست اړخ لري 5 سانتي میټر دی. نو دا اصل کې څه شی ښیي؟ ډسپلیسمنټ تا ته ښیي. نو د دې میګنیچیوډ هم رالی او د دې ډایرکشن هم رالی. اوکې دا. اوس که چېرته ته یو ویکټر په ا باندې ریپرزنټ کړې، په څه باندې ریپرزنټ کړې؟ په ا باندې ریپرزنټ. دا زه ورانوم یو منټ. نو که چېرته ته یو ویکټر په ا باندې ریپرزنټ کړې، څه باندې ریپرزنټ کړې؟ په ا باندې ریپرزنټ کړې. نو تا له پکار ده چې ا دپاره څه وکړي؟ داسې یو ایرو ډرا کړي. اوکې ده. اوس ته وایې چې نه زه خو د ا د پاسه چې کوم دی ویکټر نه ډرا کوم، زه یې د ا د لاندې ډرا کوم. نو هغه هم ټیک ده، د ا د لاندې ډرا کړه. اوکې ده. اوس ته وایې چې نه په ا باندې نه ریپرزنټ کوم، هلکه زه یې په بي باندې ریپرزنټ کوم. نو تا له پکار ده چې بي باندې ریپرزنټ کړې، نو چې د بي د پاسه څه وکړي؟ ایرو وکړي. اوکې ده. او که بي د پاسه ایرو نه کړې، نو بیا داسې کار وکړه چې د بي د لاندې ایرو وکړه. څه وکړه؟ د بي د لاندې ایرو وکړه. اوکې ده. ته اوس وایې چې په دې باندې په ا باندې نه ریپرزنټ کوم، په بي باندې نه ریپرزنټ کوم، هلکه زه یې په سی باندې ریپرزنټ کوم. نو که په سی باندې ریپرزنټ کړې، نو د سی د پاسه څه وکړه؟ ایرو ډرا کړه. ټیک ده. او که سی د بره نه ډرا کړې، نو هلکه داسې کار وکړه د سی د لاندې ډرا کړه. اوکې ده. نو میټرس میټر نه کوي. اوکې ده. اوس که ته وایې نه مطلب په دې په چې کوم دی په ا باندې نه ډرا کوم، په بي باندې نه ډرا کوم، په سی باندې نه ډرا کوم، هلکه زه یې په ډي باندې ډرا کوم. په ډي باندې مطلب ریپرزنټ کوم. اوکې ده. بیا اوس کار وکړي چې ډي به ولیکي، د ډي د پاسه به څه وکړي؟ ایرو وکړي. او ته وایې په ډي د پاسه زه مطلب ایرو نه کوم، د ډي د لاندې کوم. نو بیا داسې کار وکړه چې ډي د لاندې ایرو وکړه. اوکې دی. سم پرابلم به نه کوي. ټیک ده. اوس ته وایې چې هلکه په دې ټولو باندې زه نه ریپرزنټ کوم، نو بیا به څه کوې؟ نو بیا به داسې کار کوې چې ا به ولیکي. څه به ولیکي؟ ا به ولیکي، خو په بولډ فیس لیټر کې به ولیکي. څه کې به ولیکي؟ بولډ فیس لیټر. بولډ فیس لیټر خو تاسو پېژنئ که نه؟ بولډ فیس لیټر مطلب دا دی چې ا به ولیکي، خو مطلب دا چې ډبل به ولیکي، پیړ به ولیکي، موټه. څه به ولیکي؟ موټه به ولیکي. دا څه شی دا بولډ فیس لیټر دی. اوکې ده. او که ته وایې چې نه په ا باندې نه ریپرزنټ کوم، هلکه زه یې په بي باندې ریپرزنټ کوم، نو بیا تا له پکار ده چې بي باندې ریپرزنټ کړې، نو په بولډ فیس لیټر کې به بي لیکي. څه کې به لیکي؟ یعنې موټه به یې لیکي. څه به یې لیکي؟ موټه. او دومره به یې موټه لیکي چې بیس ته ترې نه تاویږي. اوکې ده. ته وایې لکه مطلب په دې نه ریپرزنټ کوم، هلکه زه یې په سی باندې ریپرزنټ کوم. نو که په سی باندې ریپرزنټ کړې، نو سی به په بولډ فیس لیټر کې به یې لیکي. څه کې به یې لیکي؟ بولډ فیس لیټر کې، یعنې پهلوان به یې لیکي، پهلوان. اوکې ده. اوس که ته وایې په دې مطلب په سی باندې نه ریپرزنټ کوم، هلکه نو بیا داسې کار وکړه چې په ډي باندې ریپرزنټ کړه. په څه باندې ریپرزنټ کړه؟ په ډي باندې ریپرزنټ کړه. په څه باندې؟ په ډي باندې. خو ډي به په بولډ فیس لیټر کې به لیکي. په څه کې به لیکي؟ په بولډ فیس لیټر کې ولیکي.
نو دا چې کوم دی دا هم د ویکټر ریپرزنټیشن دی او دا چې کوم دی دا هم د ویکټر سمبولیک ریپرزنټیشن دی ټیک ده که په دې باندې ریپرزنټ کې هم څه میټر نه کوي او که په دې باندې ریپرزنټ کې هم څه پرابلم نه کوي ستا چایس دی چې کوم باندې ریپرزنټ کوي اوکې دا اوس که موږ د دې د میګنیچیوډ خبره وکړو څه خبره وکړو د میګنیچیوډ خبره وکړو د میګنیچیوډ اوکې دا اوس که تا یو ویکټر په ا باندې ریپرزنټ کړی دی څه باندې په ا باندې ریپرزنټ کړی دی نو تا له پکار ده چې په بولډ پیس لیټر کې ولیکې داسې کار به وکړې چې ویکټر دی په ا باندې ریپرزنټ کړی دی نو په بولډ پیس لیټر کې به یې بند کړي اوکې دا او که په بي باندې ریپرزنټ کړی دی بي باندې نو په بولډ پیس لیټر کې به څه کړي بند به کړي اوکې دا او که په سی باندې ریپرزنټ کړی نو بیا داسې کار به وکړې چې په سی به ولیکې په بولډ پیس لیټر کې به بند کړي او که په ډي باندې ریپرزنټ کړی دی نو ډي به ولیکې او په بولډ پیس لیټر کې به څه کړي بند کړي دا د دې شو دا د دې میګنیچیوډ شو اوس چې کوم دی د ویکټر چې کوم دی دوه اهم ټایپس دي یو چې کوم دی جیومټریک ویکټر دی یو چې کوم دی الجبریک ویکټر دی نو دا چې کوم دی دا ټایپس موږ وایو یو منټ تاسو وګورئ ها د ویکټر چې کوم دوه مین ټایپس دي هغه د یو دی جیومټریک ویکټر او بل دی الجبریک ویکټر اوکې دا یعنی جیومټریک ویکټر دا هغه ویکټر دی چې دا مونږه په غیر کوارډینیټ ایکس ایکسس نه دا مونږه کنسیډر کولی شو دا مونږه ډرا کولی شو اوکې دا لکه مثال په تور باندې لکه دا زما سره یو ویکټرز دی څه شی دی دا زما سره ویکټرز دی اوکې دا او دا چې کوم دی دا زما سره هډ دی څه شی دی هډ دی اوکې او دا زما سره ټیل دی د point is called head. Okay, دا زموږ سره